السلام علیکم ملګرو. پرون په کاکول کیمپ کې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن او د کلاډیانو چې کوم ملاقات شوی دی، په دغه ملاقات کې چې کومې اهمې خبرې شوې دي، پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی چې کلاډیانو ته کوم پیغام ورکړی دی، ډیر سخت پیغام ورکړی دی. شاهین افریدي حواله سره هم څه اهم خبرې شوې دي، شاهین افریدي کپتانۍ حواله سره هم څه اهم خبرې شوې دي. ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. کله چې شاهین افریدي د کپتانۍ نه ډراپ کړل شوی دی او بابر اعظم کپتان شوی دی، نو ډیر خلک په کرکټ بورډ باندې هم تنقید کوي چې د پاکستان کرکټ بورډ فیصله داسې اچانک ولې راځي. کلاډي له پته هم نه یو کلاډي د کپتانۍ نه لري شوی وي، څنګه چې شاهین افریدي ته پته هم نه و او هغه د کپتانۍ نه لري شو. نو داسې مخکې هم شوی دي. داسې د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم بورډ دا صرف اوس نه داسې نه دی، دا ډیر مخکې نه دغه رنګ دی. د شعیب اختر هم د کرکټ بورډ سره لانجې راغلي دي، د شاهد افریدي هم د کرکټ بورډ سره لانجې راغلي دي. چې شعیب اختر باندې خو پاکستان کرکټ بورډ 70 لک روپۍ جرمانه هم لګولې و او سم میچز پابندي په هم لګولې و. او شاهین افریدي کچري سر چتای نو په د باندې پابندي هم لګي او د ټیم نه د ختمېدو چانس هم شته چې کېدې شي کله سر چتای یا سوي د ټیم نه هم ختمول شي. څنګه چې جنید خان د ټیم نه ختم شوی و، د ثوابي پښتون کرکټر فاس بادر څنګه چې د ټیم نه ختم کړل شو، هغه صرف په خله باندې ټیپ لګولو. کله چې هغه ورلد کپ نه ډراپ شو او ډایرکټ امیر په ورلد کپ کې سلیکټ کو، هغه بغیر د سریزن ډراپ کو 2019 ورلد کپ نه، نو هغه صرف په خله ټیپ لګولو. یو تصویر راغلی چې په هغه تصویر په وجه باندې او د خولې په هغه ټیپ باندې لکه مطلب هغه د بیخي د کرکټ نه د غنوم نشان ختم کو. دغه رنګ د شاهد افریدي هم پاکستان کرکټ بورډ سره ډېر لانجې راغلي دي. اوس چې کوم ملاقات شوی دی په دغه کاکول کیمپ کې، د کې چې کومې اهمې خبرې شوې دي، نو ټول پیله خو چې کوم پی سی بي چیرمن دی محسن نقوی د کلاډیانو لویلې دي چې په ټیم کې هیڅ قسم ګروپ بندي نه منم، مطلب مونږ کپتان چینج کو، دا زمونږ د کپتان دا زمونږ د بورډ او د چیف سلیکټرز چې کوم دي دا د هغوی په مشوره و، دا زمونږ فیصله ده. او شاهین افریدي له وایي په کار چې بس زمونږ دا فیصله تسلیم کی، مطلب دې کې د اوس د پریس کانفرنس او یا د ټویټونو ضرورت نشته، بس دا زمونږ فیصله و، دا فیصله او شاهین افریدي دي تسلیم کی. دې نه علاوه که په ټیم کې چا ګروپ بندي وکړه یا یو بل سره منافقت وکړو یا یو کلاډي د بل کلاډي خلاف سازش وکړو، نو هغه کلاډي به موږ د ټیم نه بیخي ختمو. که هر کلاډي وي که د پاکستان ته ډېر هم سخت ضرورت وي، ډېر ښه کلاډي هم وي او ګروپ بندۍ کې انوالو شو یا د بل کلاډي خلاف سازش کې انوالو شو، نو هغه کلاډي به موږ د ټیم نه ختمو. داسې قسم اکټیویټي کې کم کلاډي انوالو کېږي. دا کلیام خو صفا الفاظو کې د پی سی بي چیرمن کلاډیانو له دا خبرو کې ځکه خبرونه دا هم راتلل چې په ټیم کې کېدای شي اوس اختلافات شروع شي، په ټیم کې کېدای شي ګروپ بندي وشي، یو طرف ته شاهین امیر اماد وسیم ګروپ شي، بل طرف له بابر اعظم او دغه نور چې کم کسان دي دغه ګروپ شي. نو دا خبرونه هم راتلل. نو دې حواله سره شاهین خو خیر د ګروپ بندو نه دی، خو کچاري امیر او اماد وسیم ځان سره استعمال کو، لکه امیر او اماد وسیم هم د بابر اعظم خلاف دي او شاهین اوس دغه کلاډیانو سره ډیره ناسته پاسته کوي امیر او اماد سره. نو کچاري دغه په خله کې راغو دغه په خبرو کې راغو، نو شاهین افریدي بزان له هم کیریئر خراب کی، دغه چې کم کیریئر دی ابا ځان له خراب کی او د کرکټ چې کم دغه دوران دی ابا ځان له خراب کی. نو خیر شاهین افریدي خو خيار دی، خو د خيار فیملی نه تعلق هم لري او مشران هم خو خياران دي او مشران ولا هم الله په خبر کړی، لکه شاهین افریدي خپل ډور هم انټرنیشنل کرکټر پاتې شوی دی. نو لکه به داسې نه کوي. نو دا پرون چې کوم ملاقات شوی کاکول کیمپ کې کلاډیانو سره د محسن نقوی چې کومې خبرې شوی، امیر سره په دې ویډیو کې شریک کړي. د ویډیو کتلو زیات مننه جی، والسلام.